أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت طریقه او انداز د هغې څه اصول او قواعد موږ بیان کړي. اوس د هغې نه وروستو هغه اصول بیانوو کوم چې د تلاوت سره متعلق دي. د هغې کې ډېر د تلاوت دپاره خوبیانې نننۍ موضوع هغه هم په دې ده چې د تلاوت دپاره خوبیانې ښې خوبیانې کمې دي. تلاوت په کوم انداز سره کول غواړي نو د تلاوت دپاره ترتیل دی، حدر دی، تجوید دی، تبیین دی، ترسیل دی، تحسین او توقیر. د هغې نه به نن موږ دغه درې بیانوو چې هغه درې کم دي. په هغه دریو کې د ټولو نه اول ترتیل دی چې ترتیل څه ته ویلی کېږي. ترتیل ویلی کېږي یعنې په قلاره قرآن لوستل او تادي او دا نه کول. ترتیل انداز په مثل د مشهور قراو باندې دی چې مشهور قرا د مصر د بهر ممالکو چې څومره قرا حضرات دي اکثر په مجموع کې چې کم تلاوت کېږي اول انداز روی او بیا لږ معمولي تیز، بیا د هغې نه ښه تیز، بیا په اخره کې بیا په قلاره او مثل یې موږ په مخکینو ویډیوګانو کې د دې نه مخکې ویډیو کې موږ ذکر کړی و. دویم نمبر تبیین دی او تبیین یا تبیین هغې ته ویلی کېږي چې هغه هر یو حرف د خپل مخرج نه په صفا والي سره لوستل او صاف لوستل چې د حرف موضع او مقام معلوم شي. دریم نمبر دی هغه تحسین. تحسین ویلی کېږي په لحون عرب کې د عربو لهجه چې کومه ده د هغې موافق سره د تجوید نه لوستل، دې ته تحسین ویلی کېږي. دا مختلف او مختصر انداز سره دا درې چې دي دا موږ ستاسو مخکې پیش کړل او را روانې ویډیو کې به انشاءالله موږ د تجوید او د ترسیل او د توقیر د دې بحث کوو. نو دا مختصر دي. تفصیل دپاره د دې نه مخکې ویډیوګانې تاسو هغه په هغې کې دغه تفصیل او دغه بیان او دغه وضاحت تاسو موندی شئ چې کوم د تجوید سره متعلق دي نو هغه به انشاءالله بلې ویډیو کې بیانوم.